دي شي نو دا جوارګر دونه خسړی نه دی چې د خپل جیب تعالی موټر درکې او دا د جوارې تعریف دی کنه هغه تعریفات کتاب دی او تعریفونه پکې کړي دي مختلف اشیاء مختلف الفاظ د قمار تعریف هغه چې کم دی هغه کیا چې کل لاعب حرغ لوبه يشرط فيه غالبا چې شرط کړي شي په هغه کې هغه غالب من المتغالبين دو غالبين شيء من المغلوب و یو شی د مغلوب نه یعنی جواری میسر قمار دا هر غلوبه ده چې په هغه کې دا شرطي چې د مغلوب یو شی دا غالب لور کړی شي په ساده پښتو کې خو په تعریف تاسو پوه شئ لکه په جواره کې اوس ګورا درې کا سکینه استل مثال 15 کا سکینه استل او دی دو لګی نو لاک روپے لګه کې دی په میدان نو کې دی په میدان لاک روپے کنه بیا اوس په دې باندې چې کم دی هغه څه کوي نن سبا کلبونه چې کم دي یا انګريزان چې کم جواری کوي نو تاسو بلیدلی دا غي داسې یو کمپاس اونته یو نیډل یو ټیبل لګیدلی په دې میانس کې هغه تاوت تاویږي هغه شی بس ار چاته چې مخامخ پچا او درې ده بس داغه داور او خدام یو د جواره طریقه ده خا جواره چې کم نه مثال لمونږ نن سبا کرکټ میچونه په میچونو باندې لکه کدا میچ انډیا بیل نو بس زبتاله دومره روپے در کوم ابلوي که پاکستان بیل زبتاله دومره روپے در کوم جانبینو نه پکې چې شرطونه ولګي او دوانو کې خطرې لکه د مال د ځای کېدو خطرې پکې رسکی پکې نو دغه جواری ده اوس ګوره پدې کې داسې چلو شي چې غش پچا او درې ده هغه غالب شو هغه وګټله نن سبا مثال ټیکټونه سو واچي په یو بکسه کې به ټیکټونه واچي په یو شي کې هغه تام پکې ټیکټ او بل ورچاله کدي کې مثال یو شی راخیږي بل شی راخیږي دا غډیرو خلکو پیسې چې راغوند شي چې د غریب پیسې می د مالدار می حلال می حرام می غزان له یو باسه خو هر قسم خلکو پیسې د مزدور کارم پکې پیسې لاړي شي کنه بیا هغه پیسې چې ټول اجتماعي راغوند شي نو دا جوارګر دونه خسړی نه دي چې د خپل جیب تعالی موټر درکې دا جوارګر دونه خسړی نه دي چې تعالی موټر سایکل او موبایل د جیب اخلي دا یو څه گاډي د جیب اخلي نه دا استاد دغه د ټیکټونو پیسې راغوندي کی نو پدې خو زناورم پويږي چې تا د خلکو پیسې راغونډې کړې 6 لک روپے اوس پکې ته ټیکټونه ولي دا هغه پیسو 6 لک روپو کې تا د 15 لک روپو مثال یو د پکې گاډي واغس او پکې 2-3 موټر سایکل یو 2-3 موبایل یو د سنور ډیر واړه انعامونه غاړې مړې یو سبل سره پکې کې خودل 15 لک روپو دی هغه کو یو لک 2 روپے د مثال هغه ته وباسل چې کم کاسته وته کینول دي چې هغه ټیکټونه جمع کوي او خرڅي او اخلي او دغه قصه کوي ډیوټي باندې چې دغه تنخواه ورکې مثال 10,000 میاش ورکې نه یو لک روپے د پاګه خرچ کړي دغه 25 روټو په تنخواه نو سون لاړې شروع لکونه شپانس لک لاړې اوس سلور لکه جیب کې واچولې سلور لکه درې لکه جیب کې واچولې دا درې لکه سلور لکه د کم ځای نه د جیب کې واچولې دا چا پیسې تاسو نه تاسو کو دا کو د غریبانو د قوم پیسې وي د غریبانو پیسې وي د مالدارو هغه د پجیب کې ټیکټونو پیسې وي نو یو دا چې ته پردي مال څنګه ته په غب شپ یا رضا سلام باندې ته چې کم دینو او کو څوک دا وي دي ته شیطان وي دا خو په رضا باندې خلک ټیکټلی خدای دې عقل لرته نصیب کا دا جواری چې څوک دا څوک په زور نه کوي دام د رضا شي دي دا سود چې څوک کوي دام پر رضا کوي ډیر خلک زیناکارین پر رضا کوي نو چې کوم ګناه پر رضا کیږي به جایز دا د چا دا قاعده خولې ده ابلیس دی استاد دی د شیطان نه د ابلیس ته مشورې علي خدای دې پوهه کده د ټیکټونو پر دې پیسې دې په جیب کې واچولې زره ته حرام دی واچولا پر دې حق دی خوړو یا ایو الذین آمنو لا تاکلوا اموالکم اے مؤمنانو تاسو مخره د یو بل مالونه بینکم بخپل میس کې بالباطل پنا حقا تلګ وګوره د باطل تفسیر وګوره پدې کې مفسرین کرام لیکلي چې په هر طریقه پردې مال کم مسلمان او خوړو نو دا باطل دا حرام ده په کومه لکه په زور چا واغس پردې مال پر آزاد ته واغس په دوکه دې واغس په غب شپ کې دې پردې مال واغس غصب دیو کو غصب شوکه دیو کړه هغه کوم زور دی غلا سرقه دیو کړه په پټه دی واغس چې په کومه طریقه تا مال واغس
پردی مال او تا جیب تواغه سوا دی اوخور ا استعمال کړو دا سدي دا حرام ده دا باطل طریقه ده قران مجید کې دی کې الله تعالی مونږ منکړو چې یا الذین آمنو لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل یو بل مالونه په خپل مس کې په باطلو طریقو مخوره نو رضا ده او کو په زور ده او کو په غلا ده او کو په زبردستی ده او کو په غب شپ ده او کو په هر طریقه ده خو پر دې مال خورل جایز نه دی په دې خو نو نه پوه شوي کنه اوس حق جواره لراشه ټکټونو لراشه نو د چې کم نه 150 لک روپے خرچ کړی تاسو لګي مانو خوشاله شي پړه شپېلی بو ته وغه چې لکه انامي باندې نه راغله ټیکټونه دی نن قران دازي دا قران دازي وته وای تاسو کنه قران دازي دا بس هغه کې چې کم دي دا سلو چې لکه ځان کی موټر راوخته پړه شپېلی وال شي ډیګري لکه دا شی راوخته ډیګري اوس دا دونه لاندې کانس مسلمانان دي دي ته نه ګوري چې دا موټر د جیب راک کله جیب انامونه ورکړي نو دا خو صدقه خیرات ته خبره ده دین خو دې موږ نه منې کوو تکړه شخل کو خیراتی موټر والا تکړه شخل کو د خپل جیبه موټر سایکل والا تکړه ش د خپل جیبه د حلال مال نه صدقې خیراتونه کا وکنه خود مسلمانانو غریبانو د جیبه خو 1500 روپے مرو باسه کنه اوس هغه ټیکاټونو کې څه چل دی د تعریف راځه د جواره تعریف دی چې هر غلوبا چې پاغه کې د مغلوب یو شی غالب لور اوس ټیکاټونه چې کله د سلو کسرو قتل مثال اغستی زرو کسانو نو نه حساب کسان پاتې نشو د نه حساب کسانو غ پیسې چرته لاړې او نور خلکو لاړې کنه خپ رضا خوشاله باندې لاړې مثال او رضا چرته خوشحالي چرته دا چا چې ټیکټونه نه دی راخته د ځړنه تاسو کوي ته خپای که خوشاله وی رضا دا وی کنه دا چا چې ټیکټونه نه دی راخته چا سل غستی چا لس غستی د چې پکې چې شپېته به پکې وایي ابلو جو راته وی او یا ټیکټونه یو کس غستی یو پکې راونه خط مې ماشاءالله ډېر ښه کار وشو د بد عمل ګټل په ناجایزه طریقو چې په حرام او په ناجایزه طریقو یې ګټي ډېر په اسان او په خراب لارو سړی نه لګي په غلطو زینو کې هغه مال لګي د حلالي سړی یو روپے حلال باندې چې چا ګټلی دا غنا حلال روپے په غلط ځای کې نه لګي بس ځای کېږي نه الله تعالی ډېر حکیم ذات دی اوس ګوره یو طرف مغلوب شو چې ټیکټونه چا بیلل هغه مغلوب شو چې چا ټیکټونه راوختل هغه غالب دل شو اوس د مغلوبې ډلې هغه پیسې گاڑو ته بدل شوي موټر سایکلو شکل کې بدل شوي یا نقدو انعامونو ته بدل شوي او هغه د هغې غالب خلکو جیب ته لاړې هغه ته خو لاړې ورسېدې که نه نو د مغلوب مال د غالب له ورنه کړو نو خو دغه د جوارې تعریف دی که نه نو د جوارې تعریف په قرآن اندازې په دې ټیکټونو په دې باندې بالکل صادقي